سیبا بنیر واینز والا مدرسو پس ویډیو جوړ کړی دا چې مدرسو کې استادان واړوي او د عالمان را پاسېدلي دي، دیندار طبقه را پاسېدلې ده، د کفر فتوی پې لګولې ده چې تاسو خو کاپیران شوي او دین نه ووتی، ولې مدرسې پسې ویډیو جوړه کړه؟ د دین توهین هم وکړو. اوس تاسو ما ته ووایه چې بنیر واینز والا دا ټیک کار کړی دی که غلط کار کړی دی چې ویډیو یې جوړه کړې ده، په کمنټس کې خپل رایې راکړئ. خو زما په خیال باندې زما ذاتي رایې دا ده چې بنیر واینز والا هر طبقې پسې ویډیو جوړه کړې ده، ډاکټر پسې، سیاستدان پسې، جج پسې، دکاندار پسې، نادرا پسې، هر ځای کې هغوی ویډیو جوړه کړې ده چې په کوم ځای کې غلطۍ وي هغې مخې ته راوستې دي، چا سره پرسنل دشمني نشته. اوس بنیر واینز والا د مدرسو خلاف ویډیو نه جوړه کړې بلکې د هغه استادانو خلاف ویډیو جوړه کړې ده چې په کور کې ورته څوک ګیا نه اچوي او جومات ته راشي ټوله غوسه په ماشومانو باندې وباسي، ماشومان له د ملا ملاوي ولې دا مونږ پر خپلو سترګو نه لیدلې د استادانو. نو برای مهرباني عالمانو له پکار دي، مولیان صاحبانو له پکار دي، دیندار طبقې له پکار دي چې دوی پسې خپل فیلډ کې لږ کار وکړي، د خپلو مدرسو باندې لږ نظر واچوي چې په دې مدرسو کې هغه کسان چې کوم دین بدناموي او دا واړه وي او غواړي چې مدرسې بدنامي شي یا دین بدنام شي، هغه د مدرسو نه اوښکې سیټ ته کړي او هغه عالمان چې سینه کې زړه لري، رحم یې پړه کړي، ماشومان سره شفقت کوي، هغه استادان رامخې ته کړي. دې سره به دین بدنامېږي نه بلکې دین به خور شي. سیدان تاسو خپل مدرسو باندې کار وکړئ، په مدرسو کې نظر واچوئ، دوی پرېږدئ، نن دوی خبره وکړه سبا بل کوي د کوم خوله بندوي. او هم دغه خبره کوي چې ماشومان سره ظلم شوی دی، ماشومان وهلی شوي دي، هغه په یو په والو مړ نه کړو، دې نه خبر نه یې، نو دوی پرېږدئ خپل کار ته. تاسو خپل کار چې کوم د شفاف طریقې سره وکړئ، څوک هم د خولې نه درشي. مهرباني.